سلام علیکم ټولو کورمیوالو ته د سید نجیب طرف نه یو ورته بیا د وسلام می کورمیوال وړونو موبایل سکرین باندې کومې ویډیو نه تاسو کسوي دا ویډیو نه زه تاسو سره شیر کوم خو دغه ویډیو نه شیر کول نه مخکې څوره ایمو دغه ویډیو نو کې د مو کورمیوال وړونه دي کاغوی د ویډیو هغوی پلور ته ورسېدله یا مثال هغوی ورور ته یا فیملی ته نو هغوی ټولو نه زه د زړه ګهریو نه معذرات غواړم دغه ویډیو کولی مقصد څه دی د ویډیو زه ویلې کوم د دغه وړونو مشکلات ویلې شیر کوم دغه کې یو ډېر غټ مقصد زه کې شیر کوم دغه ویډیو په ذریعه نو تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې د ویډیو مو سره راوښئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ راځئ د ویډیو مو سره وکړئ دغه ویډیو کې د کورمیوالو هغه ځوانان او هغه ښکلي ځوانۍ چې دغه ځوانۍ دغه سټیج ته رسولې دپاره دغه مور دغه پلار د هغوی خاندان هغوی ټولې خونې والا کومه ډول مشکلات کومه ډول تکلیفو سره هاته رسولي وو او هغه کورمیوال وروڼه نن په کومو مشکلاتو سره روبرو دي راځئ د ویډیو نه لږې مو سره وکړو دا یوه ویډیو دی اوس د لږه بله وکړئ خدای نویره وکړه هر شپږوي مو ورته وکړه موږ یې ټول تباه برباد کړو دا خپې مو وکړه دا ټول کسان یې ویښتي دي پوه شوې خدای نویره وکړه سوال دته کوو څه باش سوال دته کوو ډېر بد خلک دي زه په درې ډزې مشته نه بلې خپې ته مشته مو ډېر بد خلک دا دویمه د دریمه ویډیو لږه وکړئ نجیب وړونو ویډیو به تاسو درې لیدلې وي اوس زه نه پوهېږم چې خدای د کورمي جنسۍ کې تو کومه ډل وحشي ځناور پیدا کړي دي خدای کورمي جنسۍ کې کومه ډل ذلیل ترین مخلوق تو پیدا کړی دی چې هغه نه په خپل عزت پیږي نه په خپل قدر پیږي نه په خپل احترام پیږي نه په بل نیتار سره رسیږي بس صرف اور صرف هغوی وجود کې د پیسو دوره لالچ راغلی دی چې یو ځوان چې هغه د مور پلار دپاره یو ځوان چې هغه د ټول خاندان دپاره یو ځوان چې هغه د یوې خور دپاره هغه هر څه وي یوې مور دپاره ټوله دنیا وي هغه سره دوره ظلم دوره زیاتی او دوره مثال ته اوسه وحشي داسې ځایم چې یو وحشي ځناور با چوک داسې نه ولي یو وحشي ځناور سره با چوک دوره ظلم نه کوي لکه څومره ظلم د ما کورمیوالو دغو وړونو سره کېږي زه اول په دغې نه پوهېږم چې د کومه ډل مور پلار دوی ته خدای ورکړي دي چې کله ته یو زوی مثال یوه ذلیل بچي سه یوه بېغیرته انسان سه یوه کمینه انسان سه یوه داسې انسان سه چې هغه صرف اور صرف د پیسو دپاره یې تو بچي خرڅوي یوه پیسو دپاره یې تو بچي دغو مشکلاتو سره روبرو کوي هغه ذلیل ته چې کله ته خپل بچی حواله کوي کم از کم لږ دوره څه ښه ته نه ایویډنس سره واخله لږ دنه څه مطلب دغه ونیسه اوس چې کومه ډول ظلم زیاتی د تو بچي سره کېږي نو هغه ظلم زیاتی خو هغه سیاته وکړه که نه ته کورمي جنسۍ کې ټولې دنیا ته ښې وښیه که نه ټټر کې د ګریوان کې راونیسه دپاره چې نور وړو کې تو ورته وکړه سم هغه کار ورسه وکړه چې هغه بیا په کورمي جنسۍ کې آینده دپاره کورمي ځوان سره داسې چوک ونه کړي خو نه د پوهېږو چې د کورمي جنسۍ کې مطلب دوره مثال اوس غربت راغلی دی دوره مثال اوس هغه راغلی دی مطلب فقر راغلی دی چې هر یو ځوان په لکونو روپۍ په سودونو ورخلي په لکونو روپۍ په قرضو ورخلي په کشتیو وځي مثال ایجنټیانو نه ځان حواله کوي ځان یې ټوټې کړل دار بدار خور یې روسه ګډوډ شولو خو مغاسې دې مو کورمیوال پوهېږي نه د پیسو دوره لیوني کړي دي څه باسې چې څه په طریقې وي که نه مو بهار وځو پیسې وګټو دا پیسې خو مو والا چې زه داسې یم چې کپنو کې تمام شه هغو کسانو چې هغه دوره زیات دوره تکلیف دوره مشکلاتو سره تاسې روبرو کوي نو ټولو کورمیوالو ته یم چې څومره د پلاران دي هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې رب الذوالجلال ته وکړئ خدای او رسول نه حیا وکړئ چې خپلو دغو ځوانانو باندې تاسې رحم وکړئ خپلو دغو بچیو باندې تاسې رحم وکړئ که څوک مثال داسې کوي ته یې خپله لاسه مړ کړه نو زه خو داسې یم چې کوم ټایم یې ته کور کې مړ کړي 100 تر مخه به تکلیف وي دا
څوره اذیت کی څوره تکلیف کی په کولو نه تاسو نه دا بچي ورک کی میاندې مدار کی خویاندې مدار کی ټوله خلخانه مدار کا د سې ځوان چې مغزه کې مړ کوي ته دوره ظلم زیاته په تاسو نه کوي کنه امید لرم چې څورای مو پر میول دي یا غاب د خپل ځوانانو ته یو خو سوچ یو خو فکر یو خو طریقې سره هغه خپل ځوانان مطلب پیوي هغه ته عقل او شعور به ورکوي هغه ته بدس یای چې ظالما چې کله ته دغه مطلب په لیارې باندې سي روشن دغه ځکه خودکشي وکړ روشن دغه ځکه مرشه کم از کم په خپل سترګو د وښو کنه کم از کم زلالات د تکلیف د درد ور څو تر مخه وی کنه تلی عمر په تاسو به مونږ جوړ کنه نو بس ویډیو کې برابر تاسو ولو کو صفا کا پروردگارا یہ موقر میں بوند رحم وکي چوکا د پر میں بات کوي چې چوکا د پر میں ځوان بات کوي خدای هغه ته تباہ برباد کې خدای هغه ته دسي عذاب سره گرفتار کی چې هم پدی دنیا ذلیل وي هم پاګه دنیا ذلیل وي خپل ورور سید نجیب حسین ترو کی اجازت مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ